د دې درس آغاز به مونږه د صفحه نمبر 269 نه کوو او د اسم فاعل گردان دا به شروع کوو. د اسم فاعل گردان دی جاثن، جاثیان، جاثون، جثات، جثاء، جثن، جثو، جثواء، جثوان، جثاء، جثي، أجثاء، جاثية، جاثيتان، جاثيات، جواث، جثا، جويث، جويثية. نو دا گردان دا دو داع، داعیان، داعون، دعات، دعاء، دعا، دعو، دعواء، دعوان، دعاء، دعي، أدعاء، داعية، داعيتان، داعيات، دواع، دعا، دويع، دويعية. بالکل داغه بشانته ده او باغه کې چې کم قوانین جاری شوي نو هغه قوانین دلته هم جاری شوي دي. مونږ داغه نشاندهی کو. جاثن دا په اصل کې ده جاثون، نو د دعیه د قانون د وجنا دا وو په یا سره بدل شو نو د جاثون نه جاثیون جوړ شو. بیا د یرمی ترمی قانون د وجنا د یا نه د زما حذف کړی شو نو د جاثیون نه جاثین تی جوړ شو. نو د یا او د نون په منځ کې التقا د ساکنین وراله، یا ته حذف شو نو جاثین دا تی جوړ شو. دویمه صيغه ده جاثیانی. جاثیانی په اصل کې ده جاثیوانی. د دعیه قانون د وجنا دا وو مونږه په یا سره بدل کو نو مونږ سره جاثیانی جوړ شو، ځکه چې وو متحرک دی او تدینه مخکې حرف دا مکسور دی. دغه شانتی دا قانون په جاثیتون، جاثیتانی، جاثیاتون کې هم جاری شوی دی. په اصل کې دی جاثیوتون، جاثیوتانی، جاثیواتون. نو وو متحرک د لام کلمې په مقابله کې دی او تدینه مخکې حرف مکسور دی نو دا وو مونږه په یا سره بدل کو. دریم نمبر کومه صيغه ده جاثونه. نو دا په اصل کې دی جاثیونه، د زواربونه بشانتی جاثیونه. نو که مونږ وګورو نو دلته د یدعو تدعو قانون کم دویم صورت مونږه ذکر کړو نو هغه دلته موجود دی. تدې کې دعیو شکل دا جوړیږي ځکه چې ثیو دا د عیو پشانت دی. نو د وو دا زما مونږه ثاله ورکړه او د ثانه مو کسره حذف کړه نو مونږ سره جوړ شو جاثونه. نو اوس د دوه واوونو په منځ کې التقا د ساکنین وراله، یو واو ته مونږ حذف کړو نو مونږ سره جوړ شو جاثونه. جثاتون دا په اصل کې دی جثوتون، د زورباتون پشانتی. په دې کې د دعاتون او د روماتون قانون هغه لګېدلی دی او د دعاتون روماتون قانون خلاصه دا ده چې هر هغه کلمه چې هغه په ناقص کې، هر هغه جمع چې هغه په ناقص او په لفیف کې د فعالتون په وزن باندې وي نو د هغې فا کلمې له د ضمې حرکت ورکول دا واجب دی. نو جثوتون کې لومبی قاله قانون جاری شوی دی، د هغې د وجې نه دا و موږ په الف سره بدل کو نو دې نه جوړ شو جثاتون. نو بیا ته دغه قانون د وجې نه چې د فعلتون په وزن باندې دی او دا ناقص دی نو د فا کلمې له یعنی جمله مونږه ضمه ورکړه نو مونږ سره جثاتون دا ته جوړ شو. جثاؤن دا په اصل کې دی جثاون. د الف زائدې نه وروستو متصلا وو واقع شوی دی نو دغه واو مونږ په حمزه سره بدل کو د دعاء بکاء قانون د وجې نه نو د جثاون نه جثاؤن دا ته جوړ شو. دغه شانتی دا قانون په جثاؤن او په اجثاؤن کې هم جاری شوی دی. په اصل کې وو جثاؤن او اجثاؤن. جاثن، جاثیان، جاثون، جثات، جثاء، جثن. جثن دا په اصل کې دی جثون، جثون. نو د قاله قانون د وجې نه دا و مونږ په الف سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو جثان، جثان. نو اوس د الف او د نون په منځ کې التقا د ساکنین وراله نو الف ته مونږ حذف کو نو مونږ سره جوړ شو جثن. جثون، جثواء، جثوان دا درې صيغې په خپل اصل باندې دي. جثاء کې مونږ تعلیل ذکر کو او جثیون
نو په دې کې د دلیون قانون دا جاری شوی دی. د دې اصل دی جثوون د فعولن په وزن باندې، او مونږ دا قانون دا ذکر کړی چې کومه جمع د فعولن په وزن باندې وي او د هغې په آخر کې 2 واوونه جمع شي، نو دغه دواړه واوونه یا کول بیا د یا په یا کې ادغام کول او تدین مخکې په عین کلمه باندې چې کومه ضمه ده دغه ضمه په کسرې سره بدلول واجب دي، او د فا کلمې ضمه دا په کسرې سره بدلول دا جایز دي. نو جثوون دا د فعولن په وزن باندې دی، په آخر کې 2 واوونه جمع شول، دغه 2 واوونه مونږ یا کړل، بیا هم یا په یا کې ادغام کړه او د ثا د ضمه مونږ په کسرې سره بدل کړه، نو مونږ سره جوړ شو جثیون. داسې ویل هم جایز دي، او د فا کلمې د ضمه په کسرې سره بدلول هم جایز دي چې مونږ داسې وایو جثیون. اجثاء په دې کې مونږ قانون ذکر کو، جاثیه جاثیتان جاثیات، د دې هم مونږ قوانین په دې کې ذکر کړل. جواثن دا په اصل کې دی جواثو، نو ټول نه لومبې په دې کې د دعیه قانون جاری شوی دی، و واقع شوی دی، و متحرک د لام کلمې په مقابله کې، د دې نه مخکې حرف مکسور دی، نو و مونږ په یا سره بدل کو، نو مونږ سره جوړ شو جواثیو. و د جوارن والا قاعده په دې کې جاری شوی ده، او هغه دا وه چې کله د جمع منتهل جموع په صیغه کې یا متحرک وي او د دې نه مخکې حرف مکسور وي، نو ته دغه یا حذف کول او د هغې په بدل کې عین کلمې له تنوین ورکول دا واجب دي. نو چې کله مونږ یا حذف کړه او د ثا له مونږ تنوین ورکړو، نو مونږ سره جوړ شو جواثن. جثن دا مونږ ذکر کو چې دا اصل کې و جثون، بیا د قال قانون پکې جاری شوی دی، او بیا د التقاء ساکنینو. جویثن دا په اصل کې دی جویثون، نو ټول نه لومبې په دې کې د دعیه قانون جاری شوی دی، نو دا و مونږ په یا سره بدل کو، نو مونږ سره جوړ شو جویثیون. بیا د یرمی ترمی قانون د وجه نه د یا نه مونږ د ضمه حذف کړه، نو مونږ سره جوړ شو جویثین. بیا پکې د التقاء ساکنینو قانون جاری شوی دی، نو مونږ سره جوړ شو جویثین. جویثیتون دا په اصل کې و جویثوتون، نو دې کې هم د دعیه قانون جاری شوی دی، دا و مونږ په یا سره بدل کو. اوس راځو مونږ د اسم مفعول گردان لا. د اسم مفعول گردان دی مجثی، مجثیان، مجثیون، مجثیت، مجثیتان، مجثیات، مجاثی، مجیثی او مجیثیت. مونږ دا خبره ذکر کړې وه په تیر درس کې چې د دلیون والا قانون 2 حصې دي. یو حصه خدا دا چې کومه جمع د فعولن په وزن وي، د هغې په آخر کې 2 واوونه جمع شوي، نو دغه دواړه واوونه یا کول او د یا نه مخکې کومه ضمه ده په عین کلمه باندې، نو دغې ضمه په کسرې سره بدلول دا واجب دي، او د فا کلمه ضمه په کسرې سره بدلول دا جایز دي. او دویمه حصه دا وه کچری د اسم مفرد په آخر کې 2 واوونه جمع شي، نو دغه اسم مفرد په آخر کې 2 واوونه جمع شي، او تدغه اسم مفرد چې کومه ماضی معلوم ده، د کومه ماضی معلوم ده هغه د فاعله په وزن باندې وي، یعنی د هغې عین کلمه مکسور وي، نو بیا تدغه دواړه واوونه یا کول او یا په یا کې ادغام کول، د دې نه مخکې ضمه په کسرې سره بدلول دا واجب دي. البته که چرې تدغه ماضی معلوم هغه د فاعله په وزن نه وي، یعنی عین کلمه مکسوره نه وي بلکې مفتوحه وي یا مضمومه وي، نو بیا په هغې کې دا قانون جاری کېدل دا جایز دي. که مونږ جاری کوو نو هم جاری کولی شو، او که نه جاری کوو نو هم مونږ ته اختیار دی. نو دلته مجثیون چونکې دا په اصل کې دی مجثوون، نو د اسم مفرد په آخر کې 2 واوونه جمع شوي دي، خو ته دې چې کومه ماضي ده جثا، نو دا په اصل کې و جثوا، نو هغه مکسور العین نه دی بلکې مفتوح العین دی، د فعاله په وزن باندې دی. نو دا په دې کې دغه قاعده جاری کول چې د دواړه واوونه یا کول بیا یا په یا کې ادغام کول او تدې نه مخکې ضمه په کسرې سره بدلول، نو دا قانون په دې کې جوازي دی. نو مجثیون، نو دا قاعده بیا په دې پوره قانون کې جاری کړې ده، چونکې په مفرد کې دا قانون جاری کیږي، نو د هغې د وجې نه په تثنیې په صیغه کې په جمع کې په ټولو کې دا جاری کړې ده. اصل کې دی مجثوون، مجثوان، مجثوون، مجثوة، مجثوتان او مجثووات.
نو په دې کې دغه قانون جاری کړی دی. نو دې نه بیا جوړ شوی دی مجسی، مجسیان، مجسیون، مجسیة، مجسیتان، مجسیات. البته دا مجسون، مجسوان، مجسوون، مجسوة، مجسوتان او مجسوات ویل هم جایز دی، لکه څنګه چې مخکې مونږ ویلو مدعوون، مدعوان، مدعوون، مدعوة، مدعوتان، مدعوات. بل صيغه دا مجاسیو. نو دا په اصل کې دی مجاسیو، مجاسیو. نو په دې کې د سیدون والا قانون جاری شوی دی. د دې په اخر کې یا او واو دا یو ځای جمع شوي دي. لومبی پکې ساکن دی، نو واو مونږه یا کړه او یا مو په یا کې ادغام کړه، نو مونږ سره جوړ شو مجاسیو. او مجیسیون او مجیسیتون دا په اصل کې دی مجیسیون او مجیسیوتن. نو په دې کې هم دغه د سیدون والا قانون دا جاری شوی دی. و مونږه یا کړی ده او یا مو په یا کې ادغام کړی ده، نو مجیسیون او مجیسیتن دا ته جوړ شوی دی. اوس راځو مونږه د لام تاکید، بانون تاکید، د ثقیلې او د خفیفې، د معلوم او د مجهول گردان له. او دا خبره مونږه بار بار ذکر کړی ده چې د ثقیلې او د خفیفې د معلوم گردان به مونږه د مضارع معلوم نه جوړو او د مجهول گردان به مونږه د مضارع مجهول نه جوړو. بیا 32 درس کې مونږه دا خبره کړې وو. په دې درس کې مونږه بیا دغه خبره ذکر کوو د یاد دهانې دپاره چې د مضارع د کومو 15 صيغو په آخر کې وو چې کله مونږه ته دې په آخر کې د ثقیلې نون ولګو، نو دغه وو له به مونږه فتحه ورکو. او کچري د مضارع په دغه 15 صيغو کې یا وه، نو دغه یا له به مونږه فتحه ورکو. او کچري د مضارع په دغه 15 صيغو په آخر کې الف، نو دغه الف دا به مونږه په یا سره بدلو او یا له به مونږه فتحه ورکو. دویمه خبره، د کومو 20 صيغو په آخر کې نون اعرابي دی، نو دغه نون اعرابي دا به مونږه غزارو. او د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر صيغه کچری ته دې په آخر کې واو مده وه د نون اعرابي د غورځېدلو نه وروستو، نو چې کله ته دې په آخر کې مونږ د ثقیلې نون ولګو یا د خفیفې نون ولګو، نو دغه واو دا به مونږه حذف کوو. او کچری ته دې 2 صيغو په آخر کې واوی لینو، نو بیا به مونږه دغه واو له د ضمې حرکت ورکو. او کومه د واحد مؤنث حاضر صيغه ده د نون اعرابي د غورځېدلو نه وروستو که ته دې په آخر کې یای مده وه، نو دغه یای مده دا به مونږه حذف کوو. او کچری یایلینو، نو دغه یایلین له به مونږه د کسرې حرکت ورکو. دا کم گردان چې مونږه ویلې دا یجسی، نو ته دې مضارع معلوم نه یجسی، یجسیان، یجسونه. او مضارع مجهول دی یجسا، یجسایان، یجسونه. نو ته دې چې کم د معلوم گردان دی، نو په دې کې جمع مذکر غایب، جمع مذکر حاضر د معلوم په گردان کې د نون اعرابي د غورځېدلو نه وروستو واو مده دا باقی پاتې کېږي، نو دغه واو مده به مونږه حذف کوو. او په مجهول کې دلته واویلین جوړیږي، نو دغه واو له به مونږه د ضمې حرکت ورکو. او د معلوم په گردان کې د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې یای مده پاتې کېږي، نو دغه یای مده به مونږه د ثقیلې او د خفیفې د نون د لګېدلو د وجې نه حذف کوو. او د مجهول په گردان کې یایلین دی، نو دغه یایلین له به مونږه د ثقیلې او د خفیفې نون د لګېدلو سره کسره ورکو. نو چې دا خبرې زمونږه په ذهن کې وي. نو د ثقیلې گردان دی لا یجسین، لا یجسیان، لا یجسن، لتجسین، لتجسیان، لا یجسینان، لتجسین، لتجسیان، لتجسن، لتجسین، لتجسیان، لتجسینان، لاجسین او لنجسین. نو چې کومې 15 صيغې وي یجسی، تجسی، تجسی، اجسی، نجسی، ته دې په آخر کې یا وه، نو دغه یا له مونږه فتحه ورکړله. نو هغه 15 صيغې مونږ سره دي لجسین، لتجسین، لتجسین، لاجسین او لنجسین. د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر صيغې مونږ سره وي
یجثون او تجثون. نو چې کله مونږ ته دینه نون وغورځاو نو مونږ سره جوړ شو یجثو او تجثو. نو اوس چې د دې په اخر کې مونږ د ثقلې نون ولګاو نو دین هم دغه وای مده حذف کړه نو مونږ سره جوړ شو لا یجثن او لتجثن. او د واحد مؤنث حاضر صيغه مونږ سره وا تجثینا. نو ته دینه مونږ نون اعرابي وغورځاو نو مونږ سره جوړ شو تجثی. نو ته دې په اخر کې یا رااله نو دغه یا ته مونږ حذف کړه نو مونږ سره جوړ شو لتجثن. بیا دو مجهول گردان دی لیوجثین لیوجثیان لیوجثون لتوجثین لتوجثیان لیوجثینان لتوجثین لتوجثیان لتوجثون لتوجثین لتوجثیان لتوجثینان لاوجثین او لنوجثین. نو دا مونږ د مضارع مجهول نه جوړ کړی دی د یوجثا یوجثیان یوجثون. بیا توجثا توجثیان یوجثینا. نو د کومو پنځو صيغو په اخر کې چې الف دی نو دغه الف مونږ په یا سره بدل کړی دی او یا له مونږ بیا فتحه ورکړې ده. او د جمع مذکر غایب جمع مذکر حاضر په صيغه کې واویلین جوړیږي نو دغه واویلین له مونږ د ضمې حرکت ورکړی دی. د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې یایلین جوړیږي نو دغه یایلین له مونږ د کسرې حرکت ورکړی دی. نو مونږ سره گردان دغه دی لیوسین لیوسیان لیوسون تر د اخره پورې. هم دغه تفصیل د په خفیفه کې هم دی. نو خفیفه گردان دی لججثین لججثن لتجثین لتجثین لتجثن لتجثین لاجثین او لنجثین. بیا د خفیفه دی لیوجثین لیوجثون لتوجثین لتوجثین لتوجثون لتوجثین لاوجثین او لنوجثین. څنګه گردان چې مونږه د لام تاکید بانون تاکید د ثقلی او د خفیفی د معلوم او د مجهول ذکر کو هم دغه شانته گردان د لام امر او د لای نهی د ثقلی او د خفیفی د معلوم او د مجهول گردان هم دی. یعنی د معلوم د گردان د ثقلی د معلوم په گردان پشانتی د لام امر او د لای نهی د معلوم گردان دی او د مجهول د گردان پشانتی د مجهول گردان دی. البته د لام مفتوح په ځای باندې به مونږ په لام امر کې لام مکسور لګو او د په لای نهی کې به مونږ د لام مفتوح په ځای باندې لای نهی لګو. مثلا د لیجثین لجثیان د لام تاکید بانون تاکید د ثقلی د معلوم کوم گردان دی مونږ ته دینه د لام امر د ثقلی گردان کو نو مونږ بکو داسي لیجثین لیجثیان لیجثن لتجثین لتجثیان لیجثینان. البته د حاضر چې کمی شپږ صيغې د معلوم نو په دې باندې لام امر نه داخليږي. بیا به اخرنی دوه صيغې شي لاجثین او لنجثین. هم دغه شان د گردان د لای نه دی خو د لام مفتوح په ځای باندې به مونږ لا ولګو نو هغه بشي لا یجثین لا یجثیان لا یجثن لا تجثین لا تجثیان لا یجثینان لا تجثین لا تجثیان تر د اخره پوری. او بیا دغه شانتي دو مجهول گردان هم دی د ثقلینا او د خفیفی د معلوم او د مجهول گردانونه دی هغه هم په دغه ترتیب باندې دي. د لام مفتوح په ځای باندې به مونږ لام امر ولګو او په لای نهی کې به مونږ لا ولګو. اوس راځو مونږه په صفحه نمبر 270 باندې په لومبۍ سطر باندې د فعل جهد معلوم گردان دی. لم یجثی لم یجثیا لم یجثو لم تجثی لم تجثیا لم یجثینا لم تجثی لم تجثیا لم تجثو لم تجثی لم تجثیا لم تجثینا لم اجثی لم نجثی. د فعل جهد معلوم گردان دا دو مضارع معلوم نه جوړیږي او د مجهول گردان مونږه دو مضارع مجهول نه جوړو. نو چې کله مونږه لم په مضارع باندې داخلو نو چې د کومو پنځو صيغو په اخر کې د دغه پنځو صيغو په اخر کې یعنی واحد مذکر غایب واحد مؤنث غایب واحد مذکر حاضر واحد متکلم او جمع متکلم که په دې کې حرف علت نو دغه حرف علت دا به مونږ غورځو که وو به غورځو که یا ونو یا به غورځو او که الف نو الف غورځو. نو دلته چې کوم د مضارع معلوم گردان دی یجفی یجفیانه نو په دې کې د معلوم کوم گردان دی نو په دغه پنځو صيغو کې حرف علت یاده نو د لام د وجه نه دغه غورځیدل دي د وو صيغو نه نون اعرابي غورځیدل دي او دوه صيغې چې کوم مبني دي هغه په خپل حالت دي. او د مجهول کوم گردان دی یوجثا نو په دې کې دغه پنځو صيغو په اخر کې الف دی نو دغه ور سره غورځیدل دي. د وو صيغو نه
نون اعرابي غورځېدلی دی او دوه صیغې په خپل حالت باندې دي. همدغه عمل لام امر هم کوي او لای نهي هم کوي. نو څنګه چې د فعل جهد د معلوم او د مجهول ګردانونه دي، نو دغه شانتې د لام امر د معلوم او د مجهول ګردانونه هم دي او د لای نهي د معلوم او د مجهول ګردانونه هم دي. نو د فعل جهد معلوم ګردان دی لم یجثی لم یجثیا، دا خو مونږ ذکر کو. اوس مونږ د لام امر د معلوم ګردان کو، نو هغه بشي د لم په ځای به مونږ لی راوړو، لیجثی لیجثیا لیجثو لتجثی لتجثیا لیجثینا. البته د معلوم د حاضر کم شپږ صیغې دی، په دې باندې به لام امر مونږ نه داخلو. تدینه د امر حاضر معلوم د هغې ګردان به مونږ ځان له ذکر کو. او بیا اخرنۍ دوه صیغې دی لاجثی او لنجثی. دغه شان دی ګردان د لای نهي دی، خو د لم په ځای به مونږ لا راوړو، لا یجثی لا یجثیا لا یجثو لا تجثی لا تجثیا لا یجثینا لا تجثی تر د اخره پورې. بیا د فعل جهد مجهول ګردان دی لم یوجثا لم یوجثیا لم یوجثو لم تجثا لم تجثیا لم یوجثینا. دغه شان دی ګردان د لام امر هم دی، خو د لم په ځای به مونږ لام مکسور راوړو، او د لای نهي هم دی، د لم په ځای به مونږ لای نهي راوړو. بیا د فعل نفي معلوم ګردان دی او د مجهول، نو هغه د مضارع معلوم او د مجهول ګردانونه دي، خو به شروع کې صرف لا راغله. بیا د لن ناسبه د معلوم او د مجهول ګردان دی، نو لن پنځو صیغو له نصب ورکوي، د مضارع پنځو صیغو له نصب ورکوي، او د اوو صیغو نه نون اعرابي غورځوي او په دوو صیغو کې عمل نه کوي. نو دلته چې کوم د معلوم ګردان دی، نو دغه پنځو صیغو له نصب ورکړی دی د لن یجثیا لن تجثیا لن تجثیا لن اجثیا لن نجثیا. البته کوم د مجهول ګردان دی، نو دا خبره مخکې مونږ ذکر کړې وه چې د دې مجهول کې په دغه پنځو صیغو کې الف راځي، او په الف باندې چونکې اعراب نه راځي، هلته اعراب تقدیري وي، نو دغه به په خپل حالت باندې وي. لن یوجثا لن تجثا لن تجثا لن اجثا لن نجثا. نور په معلوم او مجهول دواړو کې د اوو صیغو نه نون اعرابي غورځولی دی او په دوو صیغو کې عمل نه دی کړی. نور دا بالکل واضح دی. اوس د امر حاضر معلوم ګردان دی اجثی اجثیا اجثو اجثی اجثیا اجثینا. نو دا مونږ جوړ کړی دی د مضارع معلوم د حاضر د شپږ صیغو نه، او هغه دا دي تجثی تجثیانی تجثونا تجثینا تجثیانی تجثینا. نو مونږ داسې عمل وکړو چې د شروع نه مونږ علامت د مضارع حذف کو، نو بیا جیم ساکینو، نو بسا باندې کسره وه، نو د هغې د وجې نه مونږ په شروع کې حمزه وصلي مکسور راوړه. بیا کومه د لومبۍ صیغه ده د تجفی کې، نو په دې کې اخر کې حرف علت دی، نو چونکې که امر حاضر مونږ معلوم جوړو، نو کچرې پیش وي نو پیش به په جزم سره بدلو، که حرف علت وي نو دغه حرف علت به غورځو، نو حرف علت مونږ وغورځو، نو مونږ سره جوړ شو اجفی. او په دې نورو صیغو کې مونږ نون اعرابي وغورځوله، نو دغه صیغې مونږ سره شوي اجثیا اجثو اجثی او اجثیا. البته کوم اخراني صیغه ده، نو هغه کې چونکې نون د جمع مؤنث دی، هغه مبني دی، هغه نه غورځېږي، نو هغه مونږ سره شوه اجثینا. اوس مونږ ته دې نه د ثقیلې ګردان جوړو او د خفیفې. نو چې دا کم اجثی کې دا کومه یا مونږ سره غورځېدلې ده، نو د ثقیلې په ګردان کې او د خفیفې په ګردان کې د واحد په صیغه کې بعد دغه یا واپس راځي، او دغه یا له به مونږ فتحه ورکو. او د جمع مذکر حاضر په صیغه کې چونکې واو مده جوړیږي، نو دغه واو مده دا به مونږ حذف کو. او د واحد مؤنث حاضر په صیغه کې اجثی کې یا مده ده، نو دغه یا مده دا به مونږ هم حذف کو. نو ګردان به شي مونږ سره ثقیل اجثینا اجثیانی اجثنا اجثنا اجثیانی او اجثینانی. او د خفیفې درې صیغې دي، نو هغه به شي اجثین اجثن او اجثن.